السلام علیکم. داسې مسله ده چې ټولو خلکو ته د ټولو مسلمانانو ته زه سلام پیش کوم. د سلام نه بعد ما ډېرې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي لیکن اوسه پورې بې چایس غواړم. دا مې اخري ویډیو ده. زه یم د ضلع دیر تحصیل چې کوم دی دا برول بانډی دی او ګلی چې کوم دی نو دا تاڼی سوندرول دی. نوم مې چې کوم دی نو دا شیر باچا دی. د پلار نوم مې چې کوم دی دا باز محمد خان دی. زما مسله ده په پینډۍ په فتحجان کې او په جابي نومې کلي کې او پنجابی دی چودري مغول نومې دی. زما نه پیسې والي او ما ته زګیره سرکار راکړی دی په هغې باندې ما کور جوړ کړلی کور زما وران شوی دی. نو زما روپۍ بېرته واپس راکړئ او سپېره بدماشي کوي. زه دا عمران خان ته وایم چې بھائی ستا لپاره ما ډېرې منډې والي 70-80 هزار روپۍ چې کومې دي دا ما خراب کړلي. دې ټولو ته پته ده، انجینیر صاحب ته پته ده، ذاکر صاحب ته پته ده، عثمان صاحب ته پته ده، د ضلعي صدر چې کوم دی نوم یې رانه دې ټیم کې رانه هېر شو هغه ته پته ده. د دې ټولو ته پته ده چې ما دومره منډې دې خلکو لپاره زما هېڅ د تپوس ځای نه شي. خو ما ته انصاف میلاو نه شو، ما ته انصاف میلاو نه شو په پاکستان کې، نو زه به دومره کوم. زه په دوبۍ کې یم او چې زه کله پاکستان ته درلم ما ځان له ټیکټ هم وګاټه نو زه به ځم په بنګاله کې به د عمران خان د کور مخې ته ځان باندې پېټرا ولاړتم او زه به خودکشي کوم چې باید ټول مخلوق د ټول دنیا ته پته ولګي چې په پاکستان کې انصاف نشته دی او دا داسې مجبور سړی چې 12-13 کاله واړه او دومره روپۍ ګټلې چې هغه په پاکستان کې ډاکوان ووالې او خو د ډاکوم په حکومت ته پته ټول ته پته ټول خلکو ته ویلي او دغه ویډیوګانې تپوس یې نه کېږي. نو دغه یو کار به هم زه دې خلکو ته اپیل کوم د ټولو حکمرانانو ته د پاکستان او تحریک خاص کر تحریک انصاف والا چې تاسو لپاره ما ډېر څه کړلي او ډېرې منډې والي زما ته انصاف راکړئ زما تپوس وکړئ. والسلام. السلام علیکم. داسې مسله ده چې ټولو خلکو ته د ټولو مسلمانانو ته زه سلام پیش کوم. د سلام نه بعد ما ډېرې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي لیکن اوسه پورې بې چایس غواړم. دا مې اخري ویډیو ده. زه یم د ضلع دیر تحصیل چې کوم دی دا برول بانډی دی او ګلی چې کوم دی نو دا تاڼی سوندرول دی. نوم مې چې کوم دی نو دا شیر باچا دی. د پلار نوم مې چې کوم دی دا باز محمد خان دی. زما مسله ده په پینډۍ په فتحجان کې او په جابي نومې کلي کې او پنجابی دی چودري مغول نومې دی. زما نه پیسې والي او ما ته زګیره سرکار راکړی دی په هغې باندې ما کور جوړ کړلی کور زما وران شوی دی. نو زما روپۍ بېرته واپس راکړئ او سپېره بدماشي کوي. زه دا عمران خان ته وایم چې بھائی ستا لپاره ما ډېرې منډې والي 70-80 هزار روپۍ چې کومې دي دا ما خراب کړلي. دې ټولو ته پته ده، انجینیر صاحب ته پته ده، ذاکر صاحب ته پته ده، عثمان صاحب ته پته ده، د ضلعي صدر چې کوم دی نوم یې رانه دې ټیم کې رانه هېر شو هغه ته پته ده. د دې ټولو ته پته ده چې ما دومره منډې دې خلکو لپاره زما هېڅ د تپوس ځای نه شي. خو ما ته انصاف میلاو نه شو، ما ته انصاف میلاو نه شو په پاکستان کې، نو زه به دومره کوم. زه په دوبۍ کې یم او چې زه کله پاکستان ته درلم ما ځان له ټیکټ هم وګاټه نو زه به ځم په بنګاله کې به د عمران خان د کور مخې ته ځان باندې پېټرا ولاړتم او زه به خودکشي کوم چې باید ټول مخلوق د ټول دنیا ته پته ولګي چې په پاکستان کې انصاف نشته دی او دا داسې مجبور سړی چې 12-13 کاله واړه او دومره روپۍ ګټلې چې هغه په پاکستان کې ډاکوان ووالې او خو د ډاکوم په حکومت ته پته ټول ته پته ټول خلکو ته ویلي او دغه ویډیوګانې تپوس یې نه کېږي. نو دغه یو کار به هم زه دې خلکو ته اپیل کوم د ټولو حکمرانانو ته د پاکستان او تحریک خاص کر تحریک انصاف والا چې تاسو لپاره ما ډېر څه کړلي او ډېرې منډې والي زما ته انصاف راکړئ زما تپوس وکړئ. والسلام.